السلام علیکم. مولانا صاحب سره وزیر اعظم شهباز شریف ملاقات کړی او بیا ورسره محسن نقوی ملاقات کړی. کله چې تاسو ته کو زما یو ویډیو یاد شي چې کله مولانا صاحب او د تحریک انصاف خبرې کېدې وفدونه ملاوېده او ورسره مولانا په اسټابلیشمنټ او په فوج باندې ډیر شدید تنقید کو په جلسو کې او بالکل داسې کلاو جګړې ته تیارو. ما په هغې کې ویلي چې دې خبرو باندې مه دوکه کېږئ. مولانا صاحب د مسلم لیگ نون او د اسټابلیشمنټ بی ټیم دی، د هغوی نه خوا دېخوا نشي تللی. دا چغې چوغارې چې وي د دې دوه وجوهات دي. یو وجه دا ده چې په ریجیم چینج کې د مولانا صاحب د پی ډي ایم سربراو او دای نه پس چې په ملک کې کومه تبعی راغلې ده نو عوام وایي چې د هغې سربرا مولانا او دا تبعی او دا مشکلات مونږه چې راغلي د هغې د مولانا پکې یو لوی کردار و. په دې وجه د خیبر پښتونخوا نه د مولانا د پارټۍ په الیکشن کې مکمل صفای شوی، په خپله دې زوب ته تللی ولته نه پاس شوی. دغه وجه وه نو دا دې چې اوس تنقید کوي او ده ته به هېڅ هم نه وایي، نه به ورته اسټابلیشمنټ څه وایي، نه به ورته ریاست څه وایي، ځکه چې دا د هغوی په مشوره دی چې لوکوټي په موږ تنقید وکړه چې په خیبر پښتونخوا کې خلک د باندې بیا اعتبار وکړي او بیا یې دوکه کوي. دغه حل د عوامي نیشنل پارټۍ د ایمل ولی خان دی. هغه هم په ریجیم چینج کې د پی ډي ایم کې حصه اخیستې وه او بیا دلته عوامو ټوټل مسترد کو نو لاړو د پیپلز پارټۍ په تعاون سره د بلوچستان نه سینیټر شو او نن سبا روزانه په سینیټ کې کله د فوج په بجټ پسې خبرې کوي، کله د فوج په کردار خبرې کوي چې لاړ شه بارډر ته. دا هغه هم د دې وخت کې د میاں نواز شریف او د اسټابلیشمنټ بی ټیم دی. دای ولا کلاو اجازت په دې ورکړي چې لوکوټي په خیبر پښتونخوا کې د عمران خان زور مات کې تاسو په موږ تنقید وکړئ، ځکه چې نن سبا اسټابلیشمنټ او د عوام رشته کې لوکوټي کمزورتیا راغلې ده. نو چې څوک انټي اسټابلیشمنټ هغه عوام کې پذیرایي حاصلوي. نو په دې وجه باندې دوی دا کوششونه کوي چې مونږ به هم عمران خان غونته سټانس والو، مقابلې ته به ولاړ یو، نو مونږ به خلک خوښ کړي. خو خلق اوس پوه دي، خلک روټۍ په خوله خوري، په پوزه نه خوري. د هر څه نه پته ده. دومره سخت تقریر نه ډیر معمولی کو چېرې عمران خان کړی وي نو اوس به په یو 50 نورې د غدارۍ اف آی آر شوی وي، خو نه به په مولانا اف آی آر کېږي، نه د هغه په پارټۍ، نه په عوامي نیشنل پارټۍ په چا ورکر او نه په ایمل ولی خان، ځکه چې دوی ټول په یو پیج دي او دا د دوی مشترکه پلانینګ دی چې مولانا به ډیر تنقید کوي په اسټابلیشمنټ او په فوج او ایمل ولی به هم کوي چې په پښتنو کې خپل څه تاثر جوړ کړي، ځکه چې دلته نه خو یې وله بوریه بستره ګول کړې وه، یو یې زوب ته لیږلی و او یو یې بلوچستان ته لیږلی و. نو د مولانا صاحب او د ایمل ولی خان په دې تیزو تقریرونو مه دوکه کېږي. کو چرې ریاست ته دې تقریرونو نه خفګان وي نو دوی خلاف به اقدامات کړی وي، خو هېڅ خفګان ورته نشته، هغه په یو پیج دی. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ پې لازمن وکړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.